أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. سورة اللیل آخری حصے یوسو آیتون مولستل مفسرین بالاتفاق لکی کہ دید آخری سیجنبها الاتقى دے آیتون مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ذکا چې کم صفتونه په دې آیتونو کې ذکر شوي دي دا صفتونه ټول په هغې کې موجود دي. د مخکې نه زمونږ بحث را روان دی د سیدنا ابوبکر صدیق کمالات د دین دپاره د هغې خدمتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت او د دین د ترقۍ دپاره د هغې هلې ځلې او کوششونه هغه تذکرہ درې څلور جمعو کې مونږ کړی ده. تیر جمعه کې مونږ دا ویلو چې دا هغه صحابي دی چې کله څه مشکل وخت راغلی دی مسلمانانو باندې صحابه کرامو باندې یا د دین په لار کې سرکاوټ پیدا شوی دی نو دې صحابي همت او حوصله دومره وه چې د ده پرای و صحابه کرام متفق کېدل. هر معاملے کې تیر جمعه کې مونږه د دې د مانعین زکات سره متعلق د جنگ ذکر کړو. دارنګه دا مهم ویلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات کې اختلاف پیدا شو. داغه اختلاف هم الله د دو په وینا باندې ختم کړو. نن د یو دوه نورو سيزونو تذکرہ کوو. یو داره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله وفات شو د سوال لای چې پاغه و جنازه څنګه کو. عمومي طور زمونږ خلک د دینه واقف هم نه دا ضروری نه غني بس یو څو د دین بنیادی خبرونه چې واقفیت راشي نو خیال ادای چې کار وشي. دا کمې د علمي لحاظ سره چې کله سړي ته د خپل دین پوره پوهه نه حاصله د فتنو په دې دور کې یو سړی خپل ایمان نشي بچ کولی دی. عام طور دا یو اختلاف دی او نن خو ډېر زیات چلی دا خلک زمونږ څومره میډیا چې دا په هغې ټولو وایي دا څیزونه راځي او هغې لا چې کم رنګ خلک ورکوي نه هغه ډېر عجیبه رنګ دی. دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی د هغه د کفن دفن غم ورسره نشته دی او خلافت باندې او حکومت باندې صحابه کرامو جګړه شروع کړې ده. بیا دا وایي چې 3 ورځو پورې دی پیغمبر نه دفناو ترکیبه پورې چې د خلافت فیصله نه و شوې تر هغې پورې دی پیغمبر نه دفن کړی. ته به وایې چې د دې خلکو ایمان د صحابه کرامو د ایمان نه ډېر دی یا دا خلک د صحابه کرامو په مقابله کې ښه مسلمانان دي یا ګندې د دې مینا او محبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د هغې په مقابله کې ډېر وو. مراتب د صحابه کرام خلق په دې طریقه ورځي
مسلمانانو تم پته نه یږي چې دا خبره ووري نو صحابه کرامو باره کې لکه بدر دي شروع کی او ډېر سپک خلق کار شي حال لای چې صحابه کرام هغه خلقو چې الله د خپل رسول د ملګرتیا لپاره منتخب کړو هغه چا په وټونو نو منتخب کړي بلکې الله دا غي انتخاب کړو او ښکارا چې الله د چا انتخاب وکي د پیغمبر لپاره تو دا الله انتخاب کی غلطی ممکن نه دا درو وی خلق اصل شی جدائی اصل حقیقت جدائی او خلق دروغ جدا خارج علمیه دادا چې زمون خلقو ته دین نه معلوم دین خپل قرآن نه واقف نه دین خپل حدیث نه واقف نه دیتا سیرت د صحابه کرامو نه معلوم پرې وجا چې لاغم لکو گو به اعتراض راشي نو دی په زید دې چې دا غي جواب تلاش کی دی به صحابه کرامو ته بد ویل شروع کی دی وجه نه د خپل دین بنیادی خبره زکول دا ضروری دی او د صحیح زین ضروری دی د صحابه کرامو اختلاف په خلافت باندې نشته دا درو وی خلک داغی اختلاف صرف داو چې آیا دو خلیفگان بئی که یو خلیفه بئی مختصر خبره وا مهاجرین ویل چې مننا خلیفه انصار ویل مننا خلیفه یو پکې دا ویل چې یو خلیفه بس تاسو یو به زمونږ دی په دې درې ورځې نه تېرې شوي په دې محض 5 منټه تېر شوي سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائل قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الائمۃ من قریش حجاز مقدس کی با ائمہ خلفاء دا قریش نہیں بس حدیث بیان کرے دے بیا خو دے کہ چاہے اختلاف نہ دیکھو اس صحابی پدے باب کے اختلاف نہ دیکھو امونگا نه پوهیږو په دې باندې چا خلق چې هغه په جنگ بدر کې په احد کې په حنین کې په تبوک کې د خپل پلارانو خلاف جنگونه کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرتیا لپاره خپل ماماګانو سره jihad کړی خپل زامنو سره jihad کړی خپل خزو سره jihad کړی خپل خرانو سره jihad کړی هغه خلک څنګه دومره اخلاقی طور رو ورزي چې داغي په خلافت باندې جګړې په حکومت باندې دا دروغ دی محض خلکو مشهور وي خو دې خلکو نه سره سګیلوږي دا خلقی چې هغه د دنیا د حصول لپاره دا آغا خان په مخ باندې د سیدنا علی نور ښکاریږي دا داسې قسم خلق دی یعنی د مسلمان او د کافر تمیز پکې نه دی د سیدنا علی نور دا آغا خان په مخ باندې وښکاری دا دې لپاره چې دا هغه مرګري مال وټونه راکې او زه سملای ته ورسم دا حال له زموږ د خلکو نعوذ بالله من غضب الحلیم سړی چې هر څه کوي نو کوي خو کم سے کم دین دې نه بدناموي دا ډېر غلط انداز دی ډېره غلطه طریقه ده د صحابه کرامو اختلاف خلافت باندې چې پیدا شو منټونو کې حل شوه سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت نکو و داغی وجہ سیدنا ابوبکر صدیق سره اختلاف نو اگر ویل چې لری لری خلق بیعتو کی نظبتا سره بیعتو بم اج سوال جواب وکړ ناراغه د خلق مخ کې مسجد نبوی کې خپل بیعتو کو چانتا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اختلاف نشته بدزان سے کسے جوڑی کی دا سے کسے چداغی سے بنیاد نہ رہے آگے لا شہرت ورگی دی بنیاد صحیح راوی کہتا ہے راوی راوی کم راوی وئی دا خدا سے خبر دا لک زمون خلق وئی خلق دا سے وئی خلق دا سے وئی بانے نہ مسئلہ ثابت دی اور بیا دا صحابی معاملت پوئے گی پدے چا
هغه زما ستا غوندې انسان نه دی اخو هغه خلق دی چې الله د هغې زړونو ته وکتل فعلم ما فی قلوبهم نو د الله علم کې رالل چې د هغې په زړه کې څه دي یعنی د صحابه کرامو د ایمان امتحان الله اخیستی دی هغې نه وروسته الله هغې ته رضي الله عنهم ورضوا عنه ویلی نو که نن څوک د ایمانه صحابه کرام باندې تنقید کوي نو دې دپاره مختصر خبره ده چې اسمان کا تھوگا منہ پر یو سړی که اسمان ته توکاڼي توکي دا به د په مخ راورځي د صحابو بې عزتي کوونکې په خپله بې عزته سوی هغې ته کافر ویونکې په خپله کافر په هغې تنقید کوونکې خپله مرتبه ورځي تو صحابه کرامو باندې تنقید انسانانو کې د هیڅ چا حق نشته دی ما سوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه تنقید کولی شي بار کې دا خبره چې کومه شهرت لري دا غلطه ده بیا دا درې ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې نه دفنېده د هغې وجه څه او د هغې وجه دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا چا ګمان نه چې دا مشر به زموږ نه کله ځي دنیا نه لیکن هوښیاران په هر قوم کې موجود دي صحابه کرامو کې د ټولو نه هوښیار سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه کله چې وفات شو هغې نو دې له اوس سوچ ورغی چې د جنازه به څنګه کوو ځکه چې پیغمبر خو معصوم وي بې ګناه او که څه خطاګانې داسې اجتهادي شوي نو قرآن نه معلومه ده چې لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک وما تاخر که ستا سړوان دی رستو کوتاهۍ دي هغه الله معاف کړي دي دا به څه کوو دا هغه سوال دی چې صحابه کرامو کې هیڅ چاته نه معلوم دلته هم سیدنا ابوبکر صدیق نمبر وړی هغه وایي ما تپوس کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله په تاسو موت واقع شي جنازه به څنګه کوو نو هغه ما ته یو څو خبرې کړې دي یو خبره یې دا ده چې پیغمبر کوم ځای مړ شي نو هلته کې ښخېږي دا خصوصیت دی د انبیا علیهم السلام پیغمبر به بار نشي وړی چې کوم ځای کې د هغې وفات شوی دی هلته کې به هغه دفنېږي اوس خلکو سره ډېر غم دی که نه لګیا دي چې جي تاسو خو په قبرونو باندې آبادۍ ته ګناه وایې د پیغمبر په قبر باندې د آبادي ولې ده دا دې سره ډېر فکر دی که تا دا حدیث معلوم وی تا به اعتراض نه بولې وجه دا وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیده عایشه رضی الله عنها په کور کې وفات شوی د هغې په کمره کې وفات شوی په دې وجه د هغه په قبر به خامخا چت موجود وي او دا اوس نه دا به قیامت ته پورې دې ته خصوصیت وایي د پیغمبر په عامو قبرونو باندې به چتونه متونه نه نه به دا په آبادي کې دننه به دا د الله د پیغمبر قانون دی د الله قانون دی د خپل پیغمبر خصوصیات ښیي ډېر څیزونه داسې چې په کې پیغمبر ته خصوصیات حاصلې لکه مونږ او تاسو چې وده شو سترګې زمونږ پټې شوې زمونږ اودس مات شوی لیکن سید عائشہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کله کله وده شو تر دې چې ما به د هغه د سینې نه آواز اورېد او یو ساعت پس چې به اقامت شروع شو په مسجد کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به د اودس کولو نه بغیر جومات ته لاړ مخکې به یې لمونځ وکړو ما یو ځل تپوس وکړ چې دا ولې نو هغه راته وفرمایل چې زمونږ سترګې ودي خو زمونږ زړه ویښي زړه د پیغمبر په خوب کې ویښ وي په دې وجه هغه ته اندازه لګي چې زما اودس مات شوی دی او که نه دی مات شوی دې ته خصوصیت وایي د انبیا علیهم السلام او دغه وجه چې خوب د انبیاو وحی دلته چې هر څوک خوب وویني مطلب یې بیانوي چې مطلب یې ما ته ووایه
چا ماښام لوبیا خوړلې ګیسي خوبونه اب هم خوبونه خورېدله چا به دروازې څه کارونه کړي د شپې به غریل د ده واپسي دی خوب لیدلی ده لږ سوچ وکړي خلک د هر خوب مطلب نه وي بعضې خوبونه د رحمان د طرفه وي بعضې خوبونه د شیطان د طرفه د بار کې ابراهیم علیه السلام که خوب کې ویني چې زه خپل زوی حلالوم نو په هغې هغه عمل کوي که نه کوي دلته به زمونږ خلک څه وایي ما خوب لیدلی دی ما ته پیر صاحب ویلی چې ته خپل زوی حلال کړه ته پیغمبر یې چې ستا خوب دلیل دی دی وایي ابراهیم علیه السلام چې کړو ته ابراهیم شاه ول بیا وګورو عجیبه خلک دی د دین په بنیادی خبر هم نه پوهېږي مونځ روژه به کوي لیکن نه د عقیدې نه خبر دي غریبانان نه ورته د انبیا علیهم السلام څه خصوصیات معلوم دي نه صحابه کرام پېژني چې کیسې میسې شي دي په مخ کې دا هغه قبول کی فوراً سیدنا ابوبکر صدیق فرمایل ما تپوس کړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ما ته فرمایلو چې تاسو به د څلورو کسانو ټولګي جوړ گئے دا به زما کمرې ته راځي د عایشې کمرې ته درود شریف وایي اللهم صل علی محمد الله وبارک علی محمد او چې مسجد نبوي ته کومه دروازه راغله ته وځي دی باندې دا درې ورځې ولې لګي هغه ډېره وړه کمره وه زمونږ غوندې حالونه خو نه وو دغسې وړه کمره وه څلورو کسان نه سیوا کسان په کې نه راتلل لکه یو کټ پروت دی د رسول الله وسلم او څلور کسان هغې ته ایله ودرېدی شي هغې درود وایي څومره صحابه کرام چې ژوندي دي سړي ښځې غلامان ماشومان دا به ټول لګیا په دغې درې ورځې لګېدلي جناب خلافت جنگ نو احادیثو کې دا شزونه معلوم دي د سیرت کتابونو کې دا لیکلي لیکن زمونږ د علماو دې سره هېڅ کار نشته د هغې د قوم ایمان او فکر ایمان عمل باندې هېڅ فکر نشته د هغې هر خوا باید چې دې طرف ته توجه وکړي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دفن شو نو دا یو مسله راغله چې قرآن مجید خدا فرمایلی دي چې کله یو انسان مړ شي او د هغه نه میراث پاتې شي نو للذکر مثل حظ الانثیین یو نارینه ته به د دوو خویندو برابر برخه ورکولی شي میراث به چلیږي په دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لوڼو کې سیده فاطمه رضی الله عنها ژوندی وه دا هغه راغله او مطالبه یې وکړه د سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه چې زما د پلار میراث مال راکړي په خیبر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم باغ و باغ فدق یا باغ فدق د هغې مطالبه وکړه خیبر چونکې د جنگ نه بغیر فتح شوی په دې وجه فدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په برخه کې هغه به د هغې نه چې کومه مدني راله نو څه به یې ځان له استعمالوله څه امهات المؤمنین اولاد او څه مسلمانانو باندې دا د هغې مطالبه سیدنا ابوبکر صدیق چې د هغې خبره واورېده نو یې فرمایل قال ابوکې ستا والد محترم فرمایلی دي چې مونږه پیغمبران چې کوم یو مونږه مال په میراث کې نه پرېږدو او که زمونږ نه څه شی پاتې شي نو هغه د ټول قوم دپاره خیرات وي انما هي صدقه دا خیرات دي په دې وجه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مال نشته دی فدق د هغه مال نه دی سیده عائشه سیده فاطمه رضی الله عنها مطمئن شو چې کله زما والد محترم ویلي زه څوک یم چې میراث تپوسم په دې وجه هغې تر مرګه پورې بیا ابوبکر صدیق سره په دې باب کې خبره نه لګوله دا حدیث ته په صحیحینو کې لیکلی د دې خلاف زمونږ ملک کتابونه خلک لیکي او په کې لیکلي دي چې ابوبکر غاصب و د حق د فاطمه
او دیو جن هغې لعنت وی په ابوبکر صدیق باندې. امیات څه وی؟ امیات وی قرآن فرمایي چې للذکر مثل حظ الانثیین، چې څه پاتې شي نو هغې کې به میراث چلیږي. او کله وی ورثه وارث او سلیمان د داوود علیه السلام میراث خو هلته چلېدلی، دا دوکې ورکوي خلکو ته. ادا ورته نه وي معلومه چې په دې باب کې صحیح حدیث موجود دی. سلیمان علیہ السلام کو وارث ہو نہ د علوم نبوت وارث ہو، دا مال وارث نه دی داود علیہ السلام. دا درو وی خلک ورثال ته دغه معنا نه. داود علیہ السلام نبیو، الله رب العزت اغلا چې کوم اولاد ورک سلیمان راغیم نبی کو، هغه د دین او د علم وارث شو. دا چا نه ویلي. په دې وجه دا څوک ثابتولی هم نشي چې داود او سلیمان علیهم السلام ګندې د حکومت د خزانې نه خوراک کو. داود علیه السلام خو به د وسپرو کاروبار کو، علنا له الحدید، زغرې به یې جوړولې، په هغې باندې به یې ډوډۍ ګټله. انبیا علیهم السلام خو زمونږ سیاسي خاماران نه وو چې زمونږ وینې هغه اوس کی او بار نور ملکونو ته ورسوي. داسې خلک نه وو. هېڅ یو نبي دا نه دي کړي چې هغه د خپل ځان لپاره د قومي خزانې نه پیسې واخلي. دا دروغ وایي خلک. انبیاء علیهم السلام کې وراثت د مال نه چلېږي، وراثت د دین چلېږي. دې څه وایي اوس د دې دور روافظ باندې داسې جملې وایي چې زمونږ په ژبو باندې د هغې راتلل هم مونږ ګناه ګڼو. خو بهر کې تا ته خبره و چې هغې څه ویلي. کشف الاسرار یو کتاب دی د خمیني، ما سره شته دی فارسي ژبه کې. په کې هغه لیکلي ده چې د ابوبکر د قرآن سره لومبنی مخالفت دا و چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم میراث نه ورکړی. یعنی ابوبکر صدیق د قرآن مجید مخالف دی. دا زمون خلک لګي هغه ته بیا امام خمیني وایي. ته په دې پوهېږي چې شیعهګان امام چا ته وایي؟ یو خو مونږ یو بل ته امام وایي، دا زمونږ د جماعت امام دی، مقتدا دی، مشر دی. دا د مذهب امام دی، امام ابو حنیفه دی، مشر دی. لیکن روافظ چې کله امام وایي نو امام د هغې جدا څیز دی. امام هغې د نبي نه غوره ګڼي او امام هغې معصوم ګڼي. د هغې په نظر د نبي نه غلطي کېږي لیکن د امام نه نه کېږي. خمیني هغې په دې معنی کې امام ګڼي. د خلو لږ برغولی جوړول پکار دي. خمیني ته امام ویل خو ګناه دی، هغسې چې امام دی. هغه سړی چې هغه ابوبکر صدیق او سیدنا عمر ته دا ویلی دي چې که زمونږ اقتدار راغی او حکومت راغی او په مکه مکرمه او مدینه منوره باندې راغی نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قبر خوا کې چې کوم دوه بوتان دي نه مونږ وباسو. زه خولی شم کتاب دا داسې قسمه خلق دی. او د هغې دلیل سره هغه دغه دی چې قرآن مجید کې دا فرمایلی چې للذکر مثل حظ الانثیین. د علماء ژبه کې دی ته وایي عام مخصوص منه البعض. د آیت کریمه عام دی لیکن خص منه النبی صلی الله علیه وسلم. د دین د رسول الله صلی الله علیه وسلم تخصیص کړی شوی د هغه میراث به نه چلیږي. ولې؟ هغه خپله فرمایلي چې انبیا علیهم السلام میراث نه پرېږدي. په دې بنیاد باندې دي ابوبکر ته، عمر ته، عثمان ته غاصبین وایي. دا غاصب و د حق د فاطمه رضی الله عنها. یو سوال پیدا کی، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ چې کله امیر المؤمنین شو، خلیفۃ المسلمین شو، داغه اقتدار راغی. اقتدار چې داغه راغی ناغه فد کل ناخلی چې سیدہ فاطمه رضی اللہ عنها له ورکی. اوس خو رکاوټ نشته. اختیار راغله ده، خلافت راغله ده، امارت راغله ده، ولې ناخلی؟
دا څوک نشي خوله چې سیدنا علی په خپل دور خلافت کې فدق راغستی او فاطمه له حق ورغلی. دې مطلب دا دی چې دا هغه رائے هم هغه کوم چې د ابوبکر عمر عثمان وا رضی الله عنه او یا بداوي چې نه رائے د هغه خلاف او نعوذ بالله بوزدلو یا بداوي به هغه ستې نشو موږ هغه ته بوزدلې نسبت نه کوو. سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ ډېر جری صحابي دی، ډېر دلیر دی، ډېر شجاع دی. دا الله او د رسول د حکم چلولو کې داغه مخه ته رکاوټ نشي راتلی. لیکن چونکه هغه ته خلفای ثلاثه باندې درې خلیفګان سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان دا غي دا فیصله ورته صاحب او ټیک کاری دا په دې وجه هغه فدق نه تقسیم کړي. دا دروغ دي کم چې خلق په صحابه کرام باندې تبلیغ آیتونه کم چې ما ویلي دي دا غي تعلق ته سیدنا ابوبکر صدیق منقبت سره دی. بار کې مونږ ویلي چې دا مضمون با سره مونږ چلو دیره پارا چې دا سه علمی مواد مخله راشي. زمون خلق سوي زمون خلق وی چې سیدہ عائشہ، سیدہ فاطمہ رضی الله عنها دا خفوا د ابوبکر صدیق نه په دې وجه نه ور سره بیا ملاقات او کو نه ور سره خبرې وکړي. د دې حدیث نه دا مطلب اخلي پته نه لګي د خلکو کې عقل شته کنيشته. فاطمه د ابوبکر صدیق صدا لوري دا خزه دا تروري دا ماما لوري دا وريره دا ایسه نه. د فاطمه او د ابوبکر صدیق د ملاقات کم توک جوړي دا خبر نه پردي دیتا مګورا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې عائشه وادرا چې هغه پلار لور دار سیدنا ابوبکر صدیق اذان نه رشتہ، لیکن فاطمه خو د ابوبکر صدیق سره نه ولې هغه سره ملاقات وکړي. د یو دنیایي شرعي عذر نه بغیر د دوه پردو کسانو د ملاقات څه تصور کړي دینم زمون خلق واقف نه د دې خیال لای چې هغه پیغمبر سره دی نو دا د بے محابه او بے پردې هغه سره وخت ملاقات کوي. دا زمون ستاسو رواج دی لیکن د صحابه کرامو رواج نه دی. هغه خبره پدې نه کړي چې هغه ته علم او د خبرې چې زما والد صاحب صحیح ویلي. اوس په دې خلک اعتراض دا کوي چې دا واجب حدیث ده. فاطمه نه خبر، علی ته نه خبر، ابوبکر ته خبر. ودا دوه غټ اعتراض نه ده. دا مونږ چې مخکې کوم خبره وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې دا سیدنا علی ته معلومه دا هم ورته نه معلوم. دا غپ لګی دا ضروری نه ده چې د کور خلق د خبر شي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین نه اې کې د کور خلق او د نه کور خلق نه خبر. صحابه کرام دا غیر خبري یو خبر شوس کافی ده. بیا چې کله مونږ ابوبکر د صدیق ویل په دې کې د مزید کود کورې ضرورت نشته. چې کله هغه فرمایل چې قال ابو کې او اس صحابي دا مخالفت نه کړي په دې وجه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا فیصله دا د اجماع صحابه فیصله شو. او کم سره چې د اجماع صحابه فیصله نه تسلیمي هغه مسلمان نه. قرآن سورۃ النساء کې قاعده خودل یو سره چې الله او رسول پریک دی ويتبع غیر سبیل المؤمنین. المؤمنین نه مراد صحابه کرام دي. غلط د صحابه کرامو د اجماع خلاف ته او طریقه خپلې نوله ما تولى ونصلي جهنم وساعت مصيرا. دې کوم خاوري مونږ وایو جهنم ته راخو ډېر ناکاره دی. خامخا امت مسلمه کې رسوي درالونه نه پیدا کوي. دا عقیده دي چې صحابه کرامو کومه فیصله کړې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنازې په باره کې، د فدق په باره کې، د هغې د وفات په باره کې هغه د اجماع نه ثابت ده. د هغې مخالفت نن جایز نه ده. اقول قولي هذا استغفر الله لكم ولسائر